السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، زه یم قاری محمد ظفر عثماني. نن ستاسو په درانه خدمت کې زه حاضر یم. نو زما د ډېر وخت کوشش دا و چې زه د قرآن مجید په متعلق باندې څو خبرې وکم. ډېرې ضروري خبرې دي چې الحمدلله کوم چې مسلمانان ملکونه دي یا چې څه د مځکې په سر چې کوم مسلمانان دي، نو ډېر داسې خلک شته چې وږي تږي دي د قرآن مجید د اورېدو دپاره، بلکې ځکه دا وایم چې ټوله انسانیت د دې شي وږي تږي دي. چا چې نه دی اورېدلی خو نه دی اورېدلی، یا د چا چې کوم د زړه غوږونه بند دي، د زړه په غوږو سره اصل مقصد دا دی قرآن مجید اورېدل. بلکې دا قرآن مجید چې الله تعالی زموږ پر ښایسته نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې را نازل کړي، نو دا د پوره انسانیت دپاره را نازل کړي او د پوره امت دپاره او تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د ټولو دپاره دا قرآن مجید را نازل کړی دی او راستولی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی مبارک او د قرآن مجید چې دی هغه هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زندگی موږ ته پیښوي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ټوله زندگی چې هغه د قرآن مجید مطابق وه. لکه څنګه چې علما فرمایي چې د بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها څخه یو صحابي پوښتنه کوي چې ته ماته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی په باره کې ماته ووایه چې د زندگی څنګه وه. نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته فرمایي چې آیا تا قرآن مجید نه دی ویلی؟ نو مطلب یې دا و چې د قرآن مجید ته ووایه یا ته ورته وګوره. د دې مقصد هو به هو داسې دی چې یعنی د نبی علیه السلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زندگی وه. بیا په دغه آیاتو کې د قرآن مجید چې کوم آیاتونه دي په دې کې موږ ته ثبوتونه دلیلونه ملاویږي. د قرآن مجید چې کوم خبره ما په اول سر کې درته وکړه چې کوم خلک وږي تږي وو یا دي، که هغه مسلمانان دي که هغه غیر مسلمانان دي، لکه څنګه چې د قاری عبدالباسط عبدالصمد په باره کې راځي چې کله د تلاوت شروع کړي نو د هغه ټیم کم خلک چې وو هغوی چونکې په قرآن مجید نه پوهېدل خو بیا هم بې اختیاره د دې د سترګو څخه اوښکې را بهېدلې. نو خو معلومه خبره ده چې الله تعالی داسې پر اثره کلام پیدا کړی دی قرآن مجید. نو چونکې دا خو قرآن مجید ویل په باعمله طریقه باندې ویل، یعنی چې انسان باعمله پر قرآن مجید باندې عمل کړي، نو ظاهره خبره ده چې کله د قرآن مجید وایي نو هغه قرآن مجید ویل چې دی هغه به هم پر اثر وي. او د دې سره سره موږ کوشش دا کوو چې مطلب موږ کوشش دا وي چې موږ قرآن مجید په ښایسته اواز سره ووایو، په صحیح ادایګي سره ووایو، صحیح الفاظ سره ادا کو او په ښایسته اواز سره ووایو. ولې د قرآن مجید زده کول او زده کول، قرآن مجید په ښایسته اواز ویل او ښایسته اواز ورښول دا هم دعوت دی. لکه څنګه چې د دین نور شعبې دي، نو دا هم یو اهم شعبه ده چې دا هم دعوت دی د قرآن مجید و طرف ته خلک رابلل. چونکې زما په پیج کې فیسبوک کم پیج دی چې حدیقة القرآن په نامه باندې دی، په هغه کې ما یو خبره لیکلې وه چې ډېر اهم ډېر قیمتي خبره وه. چونکې دا خبره زما د زړه سره تعلق لري، په دې وجه ما دا خبره لیکلې وه چې د قاری محمد ابراهیم کاسي صاحب څخه د کراچي یو میډیا چې کله د کراچي راتلی په روزه کې 13 روزه، نو په هغه کې د میډیا کم انکر چې دی هغه د ده څه پوښتنه کوي چې اکثره خلک چې دی هغه د قرآن مجید د الفاظو د صحیح کولو زیات دومره کوشش نه کوي لکه څومره زیات کوشش چې دی د قرآن مجید په ښایسته اواز ویلو سره کوشش کوي چې زما اواز ښایسته سي او زما ساه غټه سي. نو ده په جواب کې ډېر ښایسته خبره ورته ولیکله. ده دا ورته وویل چې کله د یو انسان یا د یو مسلمان یا د یو قرآن مجید سره مینه لرونکي چې کله قرآن مجید شروع کړي د ښایسته اواز خواهش په ده کې پیدا سي، نو انشاءالله دا کېدلی سي زما دا امید دی چې د ښایسته اواز زده کولو کوشش شروع کړي، نو څوکه څوکه به دی بیا د قرآن مجید به الفاظ و ادایګي خواته به هم راسي، بیا به د خپل قرآن مجید ښایسته الفاظ ادایګولو کوشش به هم وکړي. ولې که زه دا درته وایم که مطلب آواز که ښایسته یي که نه یي،
نو خو زموږ کوشش خو دا دی چې موږ د قرآن مجید خدمت وکړو، قرآن مجید موږ زده کړو او نور ته ور زده کړو. ضروري نه دی چې مطلب خامخا به زما اواز ښایسته وي نو بیا زه ښایسته وایم نو نور څوک ښایسته نه وایي، بلکې د قرآن مجید ښایسته اواز د دې مثال داسې دی لکه ښایسته ګلان او رقم رقم ګلان چې د هر ګل رنګ جلایي او خوشبوی جلایي. قرآن مجید ویل هم دغسې دی. دا د یو چا په دغه کې نه راځي چې بس یو سړی بیا وایي بس د هغه به اواز ښایسته وي، هر سړی به هغه راغواړي، هر سړی به هغه اوري، نور به نه اوري. تاسو وګورئ تاریخ وګورئ، قرآن کرام وګورئ، زموږ په اسلامي تاریخ کې چې کوم را روان دي دا یو دوه صدۍ چې کېږي اکثر وخت چې کوم زموږ تعلقات د میډیا سره سوي دي یا د ریډیو سره زموږ تعلق سوی دی یا ډیش یا کیبل یا مطلب نیټ دا کم جدید چې دی جدیدیت چې زموږ مخ ته راغلي په دې ټولو شیانو کې موږ ته د دې سره مخکې کوم شیان لکه ټیپ ریکارډر یا د وي سي آر ریکارډر چې کوم په هغه کې موږ ته دا شیان ملاوېدل چې مطلب د قرآن کرام قراتونه ویل، بیا دا شیان زموږ ته څوک څوک راورسېدل د ټیپ ریکارډر په ذریعه، د وي سي آر ریکارډر په ذریعه او د ریډیو په ذریعه. دا شیان په خلکو کې رواج سو، عام سو، لیدل سو او اورېدل سو. نو دا شیان چې دا راتلل زموږ پورې راورسېدل. نو اوس هم ډېر ماشاءالله خلک لګیا دي، ډېر قرآن کرام لګیا دي د قرآن مجید په خدمت کې. ضروري نه دي چې کوم ښکاره دي نو هغه ښکاره دي هغه کار کوي یا خلکو ته تعوض کوي، نور نه کوي. نه الحمدلله ډېر کسان داسې د ډېر قرآن کرام شته چې هغه چونکې ښکاره نه دي لیکن کار د هغوی د شروع دی، روان دی په خفیه طریقه سره، په پټه طریقه سره. هغوی به کوشش دا کوي چې به زما دا د قرآن مجید کوم خدمت چې دی هغه چې پټ رواني او زما شاګردانی او بعضې قرآن کرام به کوشش دی چې مطلب زما شاګردان دی هم ښکاري، شاګردان هم ښکاري. او بیا بله خبره دا ده چې کوم چا د کوم چا څه زده کړه کړي هغه شی د هغه پټېږي نه استاد پټېدلی سي نه شاګرد پټېدلی سي. نو د الله پاک دا یو شی راستولی دی، الله پاک پر موږ باندې دا احسان کړی دی، دا انعام یې موږ ته راکړی دی. دا ښایسته اواز چې دی د الله تعالی د جانب څخه انعام دی او دا ښایسته وینګ چې دی، ښایسته اواز او د قرآن مجید صحیح ویل، دا دواړه چې دا انعامات ډېر غټ غټ انعامات دي. موږ خوشنصیب خدا نه خواسته که چیرې موږ قرآن مجید نه ویلی یا دا اواز موږ په نور شیانو کې استعمال کړی وی نو موږ دا زموږ خپله غټه خوشنصیبي بولو چې موږ خپل اواز د قرآن مجید په ویلو کې استعمالو او خلک راغواړو د دین خواته، د قرآن مجید خواته. نو د دې څه څوکه بیا هر یو کوشش کوي چې مطلب خپل اعمال سموي، قرآن مجید زده کوي، بیا په معنا زده کوي، بیا په الفاظو ادایګي صحیح کوي. نو چې کله دی الفاظ ادایګي صحیح کوي او کله دی قرآن مجید ویل صحیح کوي او اواز یې ښایسته شي، بیا یې معنا باندې سر خلاصي، نو ګرد زندگی تیرول بیا د ده دپاره چې سي اسانه سي. نو لحاظه زموږ ته کوشش دا دی چې موږ ته خلک د الله تعالی سره جوړ کو، تعلق ورکاټ نه کو، چاته دا ونه وایو چې بای دا ښایسته هغه سم نه دی یا د اواز نه دی سم یا د قرآن مجید الفاظ نه دي صحیح، خدا نه خاصه دی به اوسي داسې به اوسي. نه کوشش به کوي، زده کړه به کوي او دغه بعد که چیرې خدا نه خواسته په کسر جان بوج کرکې یعنی موږ په پښتو کې کوم شی وایي په کسر یو څوک غلط وایي نو الحمدلله داسې څوک نشته چې په کسر وایي خامخا کوتاهیانې دي، د موږ څه کېږي غلطیانې دي. نو موږ به د الله پاک څخه دعا کوو چې یا الله تعالی تا چې موږ د کومې لارې دپاره معلوم کړي مختصه کړي نو یا الله تعالی زموږ څخه دا کار په دا لاره کې زموږ څخه دا کار واخلي، دا کار موږ ته اسانه کړي. یا الله پاک موږ ته توفیق راکړي. د الله تعالی د توفیق بغیر هېڅ نشي کېدلی. لکه څنګه چې دعوت تبلیغ والا دا خبره ډېره کوي، وایي چې د الله تعالی د ارادې بغیر یو پاڼه د درخت څخه نشي راایله کېدلی. نو چې یو پاڼه نشي راایله کېدلی نو ما او تا څوک یو؟ ما او تا خو مکمله د الله تعالی په قبضه قدرت کې. نو لحاظه موږ چې نن څه یو یا نن زه څه یم یا نن څه انسانان دي نو دا ګرده د الله پاک فضل و کرم دی، مهرباني دی. موږ خپله خوشنصیبي بولو چې هر انسان، هر قاری، هر ملا چې دی هغه په خپل د قرآن مجید او د دین اسلام په خدمت کې لګیا دي چې دی د دین او د اسلام خدمت وکړي. نو هېڅوک به هم چاته دا نه وایي چې به ستا قرآن مجید صحیح نه دی یا ستا اواز صحیح نه دی یا ته صحیح نه یا ته دا ولې دا نه کوې. دا خوش اوازي چې دا فرض نه دی، لازمي نه دی. زما په نور ویډیو کې ما ویلو دا کوم په درمیان کې ما جوړ کړی اول سر کې نه، نو په هغه کې ما دا خبره کړې وه. زموږ استادانو موږ ته دا ویلي دي چې به په کتابو کې دا لیکلي دي چې کوم په درس نظامي کې دا کوم کتاب داخل دی د تجوید په متعلق سره جمال قرآن، په هغه کې دا خبره لیکل شوې ده چې د قرآن مجید اواز
اواز چې دی دا فرض نه دی، نه لازمي دی، بلکې د قرآن مجید الفاظ صحیح کول چې دی هغه لازمي دی، فرض دی. نو اول به زه د الله تعالی څخه دا دعا کوم چې ای پروردګاره اول زما اواز را صحیح کې او الفاظ را صحیح کې او زما اواز هم را صحیح کې. الله پاک ما سره د قرآن مجید د خدمت کار واخلي. دا یو خدمت دی، په دې کې د اخلاص ضرورت دی، په دې کې د مهنت ضرورت دی، په دې کې د زده کړې ضرورت دی او په دې کې د اور زده کولو ضرورت دی. بای چې بلا درېغه لکه څنګه چې دعوت تبلیغ والا هر چاته دعوت ورسي، دا نه وایي چې به زه به پر ځای کښېنم ماله څوک راځي، بلکې هغه کوشش کوي په پوره دنیا کې دی ګرځي چې یعنی د الله سره د خلکو تعلق راشي. نو موږ هم باید چې خپل کاردار کوم وکړو. علما موږ لیدلي چې کله د درس او تدریس لپاره دی خواري کاږي، چندې کوي، محنتونه کوي، خواري کاږي، پسې ځي. دا نه دی ویل چې طالب به ماله مدرسې له راځي زه به داخله ورکوم، دی به پیسې هم ماله راوړي. یا وایي ته ما چې مدرسې له راسه، زما په مدرسه کې داخل سه، سبقان شروع که، تا ته رزق الله درکوي. نو د دې بعد بیا د چشکي د عالم یا د مشر یا د استادان پسې ځي د معاش کوشش کوي چې به د یخو د ګرمۍ بندوبست یې وکړي. او خیر خبره خو ډېر اوږدې ویډیو چې دغه د ما څخه به ډېر اوږده سي، نو لهذا زه کوشش کوم چې خبره سره راټول کړم، مختصر یې کړم. نو دا ښایسته اواز چې دی د دې دلیل موږ ته د قرآن مجید او د قرآن مجید د آیاتو څخه موږ ته معلومیږي او د حدیثو څخه موږ ته معلومیږي چې قرآن مجید کې داود علیه السلام چې د خپل وخت نبی و تیر سوی دی، نبی و او نبی تیر سوی و، نو الله تعالی دته زبور کتاب ورکړی و. نو د چې به کله د مطلب ښایسته اواز هم الله پاک ورکړی و. نو د چې به کله قرآن مجید وایي یا چې به کله ذکر کاوی، نو د ده سره چې به کله مرغان هم په هغه ذکر کې شاملېدل او دا کم غرونه چې دا به هم د ده سره په دا ذکر کې لګیا و، ورسره به ویل به او ورسره شورېدل به. د دې اسانه مثال زه دا در کوم چې کله یو تلاوت کېږي یا یو قرآن مجید ویل کېږي، نو دا خلکو چې کله خوند پر واخلي نو داسې یو څه شورېده شروع کړي هغه څه شي. نو زه کله ما خپله دا په ذهن کې دا شی راځي چې دا هم بالکل دی لکه هغه غرونه چې به د داود علیه السلام سره شورېدل. نو دا هغه رقم زموږ قرآن مجید چې کله موږ قرآن مجید وایو، نو دا هغه رقم د اورېدلو والا چې دی هغه هم باندې هلته خوند او په شوق باندې سره شوري. نو داود علیه السلام ته دغه خوش اوازي الله تعالی ورکړې وه. نو اور بیا په حدیث مبارک راځي د صحیح بخاري شریف کوم دی حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه یو صحابي چې کله د قرآن مجید وایي، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله پر رالی نو په خاموشي سره د قرآن مجید اورېدی. نو دی خاموش رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته ولې خاموشه سوې؟ د په جواب کې ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو مطلب حضور پاک صلی الله علیه وسلم په جواب کې دا ورته وایي چې ته خاموشه کېږه مه، ته وایه قرآن مجید. ستا قرآن مجید ویل چې دی ما ته ډېر خوند راکوي، ما ته ډېر خوند راکوي. الله تعالی تا ته بالکل داسې اواز درکړی دی لکه د داود علیه السلام. داود علیه السلام ته چې الله تعالی څنګه ښایسته اواز ورکړی تا ته هم درکړی دی، لهذا ته قرآن مجید ووایه. موږ هم باید چې دا رقم ځان جوړ کړو چې به په خپل یې ووایو چې کوم موږ یې چاته وایي یا څوک یې وایي، به چې هغه ته موږ سینه پراخ وکړو، وایو چې الله پاکه ده ته الله پاک طاقت ورکړی دی، قوت یې ورکړی دی، وایي که چیرې اواز ښایسته و نو خوا دې الله تعالی انعام ورکړی دی، که نو ښایسته به چې موږ د ده حوصله افزایي وکړو او د ده رهنمایي وکړو او د ده ملاتړونکي وکړو په دا لاره کې چې دی همت نه کړي اراو، حوصله نه کړي دغه، نو په دا لاره کې رواني. نو زه امید کوم چې انشاءالله زما پر دا خبرو باندې به انشاءالله ډېر وروڼه د دې څخه فایده واخلي. نو انشاءالله مزید مخته هم زما کوشش دا دی چې زه په پښتو ژبه کې یو واره بیا دا کوم چې لهجې دي لکه څنګه چې د حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې قرآن مجید وایست په طریقو د عربو، او بل حدیث بیا دا راځي چې تاسې قرآن مجید ښایسته کړئ په خپلو اوازو سره. مطلب دا نه دی چې قرآن مجید ښایسته نه دی، قرآن مجید الحمدلله ښایسته دی، ډېر زورور کتاب دی، ایم کتاب دی، د الله تعالی په حفاظت کې را روان کتاب دی. خو صرف دا دی چې موږ به خپل اوازونه او خپل عملونه په قرآن مجید سره ښایسته کوو. نو الله تعالی ته پر دې خبرو باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. تاسې به هم خصوصي ماته دعا کوئ او زه به هم انشاءالله دوی ته دعا کوم، ولې د مسلمانانو دعا یو د بل په حق کې قبلیږي. نو زما لکه څنګه چې ما خو په اول سر کې درته وویل، نو چونکې ویر مې سو، نو زما یوټیوب چینل چې دی لا کوم ویب سایټونه چې چلیږي پر دې ګرد باندې الحمدلله زموږ کوشش دا دی که غټه ویډیو نه وي نو کوچني سیکشني ویډیو موږ یې لکو چې مطلب د مسلمانانو د دې سره تعلق راسي، واوري او ویې ویني. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.